نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان طلب جمع النبي الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د اذان او د اقامت متعلق بیان شروع کړو. نن دا څلورم جمعه الله کوم تاسو د ژوند را نصیب نه د اذان او د اقامت متعلق به خبره کو. تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې اذان چې څوک کوي مؤذن د پاره شرعي حکم ما ذکر کړو. مؤذن به هر هغه څوک وي چې د شریعت مطابق برابر وي. به مې تاسو ته شریعت هم ذکر کړو. یو سړی د ښایسته په شریعت باندې برابر دی خو مرتکب په یو ګناه کبیره باندې دی او خلکو ته د دې خبرې پته ده. او دې په خپل باندې په دې ظاهره باندې ګناه کبیره کوي نو هغه د پاره هم اذان مکروه ته ټیک نه دی خو شرط نه دی. ګوره ښه ما تاسو ته تیر شوی جمعۃ المبارک ورځ داسې ویلو شرط مونږ دې ته وایو چې بیا کچېرې شرط شي که نه نو بلکل اذان به کېږي نه. نو شرط پکې دا حکم نه دی چې خامخا د شریعت مطابق برابر نه دی د اذان نه کېږي. یو وقت د جمع کېږي چې بالجماعت جمع ادا کوي او یو وقت د اذانم کېږي کولی شي. که چېرې د ده سره برابر د شریعت مطابق کس موجود وي نو اذان به بیا د شریعت مطابق کس کوي. خو اولنی حق د چا دی د اذان ورکولو یا د اقامت د ورکولو؟ محله والا یو مؤذن ټاکلی دی چې ته به اذان کې او ته به اقامت کې نو اولنی حق د هغه دی ځکه دا د دې منصب د پاره ټاکلی شوی دی وضع شوی دی هغه به هم اذان اقامت کوي. بیا داسې مؤذن نه دی ټاکلی شوی وضع شوی نه دی نو بیا حق د محلې والا دی د هر هغه چا دی چې کم د جمعه ډېر خدمت کوي د علاقې والا. شر د علاقو والا کې بیا نشته دی نو بیا هر هغه انسان دی چې کم په شریعت کې برابر وي. که شریعت کې برابر نه نو بیا امام چاته اجازت ورکو هغه به اقامت کوي. کچره په محله والا کې شریک کس برابر نشتا
یو مسلمان د امریکې او د برطانیې راغلی په دغه ټیم وقت لا مونځ له راغلی دی او په شریعت برابر دی نو محلې والا به هم اقامت او اذان نه کوي پهله به هم هغه شریعت والا مطابق انسان اذان او اقامت کوي خو ښځه شوه یا خنثی مشکل د دیو اذان مکروه تحریمی دی دیو اذان نشي کولی دا په جن کې ستاسو په کې پهله ځل دا مسله ذهن کې تاسو راغلي اورېدلې به مې که چېرې ښځې اذان وکړو او یا چې کوم دی خنثی مشکل هغې اذان وکړو نو د هغې اذان اعاده واجب الاعاده د دوباره به بیا اذان کیږي د ښځې او د خنثی مشکل اذان نه کیږي د اذان دپاره سړی شرط دی مرد اوس وله دلته کې سړی شرط شو مرد وله شرط شو که چېرې مرد نه نو خنثی مشکل او ښځه به اذان نه کوي که چېرې بیا بلکل نه نو ځان له به مونځ کوي بغیر د اذانه به مونځ کوي او بغیر د اقامته به مونځ کوي که چېرې ډېرې ښځې راجمع شي او هغې ووایي چې مونږ بالجماعت جمع ځان له ادا کوو نو ښځې ځان له بالجماعت جمع ادا کوي خو د هغې به خپل شرایط دي ګورئ ښه ادا کولی شي خو د خپل شرایط دي د هغه شرایطو مطابق په ادا کوي نو که چېرې ښځې ځان له بالجماعت مونځ ادا کوي نو د هغې دپاره هم دې ځان له اذان نشي کولی اذان د ښځې او د خنثی مشکل مکروه تحریمی دی اذان بالکل کیږي نه بے وقت اذان ټیم لا داخل نه دی او مؤذن را پاسېد او بے وقت اذان وکړو ټیم داخل نه دی نو چې بیا پته ولګېده چې دا بے وقت اذان شوی دی نو دا واجب الاعاده دی دوباره به بیا اذان کوي نو مخکنی بے وقت اذان نه دی شوی اذان په خپله باندې سنت مؤکده دی د جماعت د مونځ دپاره اذان ورکول په وقت باندې دا سنت مؤکده دی که چېرې یو انسان نه یو داسې دغه وشو که چېرې د ښځې اذان وکړو یا خنثی مشکل اذان وکړو یا بې وخته اذان وشو نو بیا د دې دپاره دوباره اعاده واجب شوه بیا د اذان دوباره کول واجب شو د جمعې اذان د جمعې اولنی اذان چې مونږ او تاسو واورو په دې خبر هم تاسو پوهیږم بیا د جمعې اولنی اذان مونږ او تاسو واورو نو په هغه ټیم به لین دین کاروبار هر څه پرېږدي او بالجماعت مونځ ته به ځان حاضرې قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع قرآن کې د دې صریحي آیات مبارکه راغلی که چېرې تاسو د جمعې اذان واورېدو نو کاروبار پرېږدئ علماو ذکر کړي دي ځکه دلته کې ګوره اولنی او دویم اذان شرط نه دی مطلق ذکر دی چې تاسو اذان واورېدو نو کاروبار پرېږدئ ډایرکټ ځان جماعت ته حاضروئ د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې به یو اذان کېدو
د نبی صلی الله علیه وسلم محراب په مخامخ او د نبی صلی الله علیه وسلم په مخامخ په اذان کېدو یو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور کې هم یو اذان کېدو د جمعې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې هم یو اذان کېدو بیا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دور د خلکو مشغله ډېره زیاته شوه نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه صحابه را جمع کړل اکابر صحابه را جمع کړل چې خلک په کاروبارونو کې مشغول دي د الله حکم دا دی چې تاسو ځان په وخت باندې جماعت ته حاضر کړئ کاروبار لین دین پرېږدئ او خلک په کاروبارونو کې مشغول وي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او اکابر صحابه دا فیصله وکړه چې مونږ به وخت داخل شي د جمعې نو مونږ به دې ته یو اذان پیله وکړو چې پیله دې ته یو اذان وشي نو د خلکو ذهن باک مونځ ته متوجه شي خلک په کاروبار په ځان به تیاری په ډایرک په جماعت ته راځي نو چې دویم اذان کېږي نو خلک به مسجد کې متوجه وي نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې به هم چې خطبه نه به پیله اذان ویلې کېدو نو علماو ذکر کړی دي چې اذان اولنې اذان د جمعې ولې ونشي کتابونه په ټولو حواله ده په دې باندې نو کاروبار پرېږده په دې وخت کې کاروبار کول حرام دي لین دین کول حرام دي ته به د یو جامع مسجد سوچ لري او مستبزان رسې اذان په چرته کو په دې خبر لږ ځان پوهې کوي اوس د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې با د اذان د پاره په جماعت د بیر یو حصہ جوړه شوی و یو ډبانه یو کوټه غونته کې به جوړه و بیلا اوچت ځای به جوړ شوی بلکې د صحابو په دور کې به همداسې و د اذان د پاره به بیل ځای جوړ شوی په هغې به اذان کېدو په جماعت کې بدن نه اذان نه کېدو علماو ذکر کړي دي او بشت گوهر یو کتاب دی هغه ذکر کړی دی اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه چې په جماعت کې اذان مکروه دی د جمعې د دویم اذان نه ما سوا ها خو مکروه تحریمی نه دی یو مکروه مونږ دی ته وایو مکروه د پاره هم اقسام دي یو مکروه تحریمی دی او یو مکروه تنزیهی دی مکروه تنزیهی دی ته وایي چې یو پیشو اوبه مثال در کوم پیشو اوبه جوټه کړې او تا سره نور اوبه نشته و شریعت ته وایي چې په دې اوبو باندې ته اودس کولی شي دا په استعمال کې راوستی شي دا جوټه اوبه تا دپاره اوس د دې حکم پاک دی ضرورت دی عذر دی نو دغه شانتي د اوس د زمونږ سره جماعتونو کې زګونه هغه سیسټم نشته اوس دا عذر دی یو مجبوري ده زمونږه نو مونږ ځکه په جماعتونو کې اذان کوو او اقامت په جماعت کې ادا کیږي جماعت جمع سره اذان کې بعد خلک مونږ ته ډېر ګټلې دي اوس اوس مراته دا یو سوره وړاندې دا مسله راغلې وه اذان چې کېږي نو په اذان کې غوږونو کې لاسونه په سوراخو کې لاسونه ورکول دا سنت دي که یو سړی صرف په غوږونو باندې داسې لاسونه کېږي نو سنت ادا نه شول
که یو سړی غوږونو له لاس وینسي سنت ادا نه شول په غوږونو کې دا مسواک ګوته ورکول دې کې وجوهات دي دې سره اواز بار کېږي نو په غوږونو کې لاسونه ورکول دا سنت دی ها ستاسو په ذهن کې به یو خبره راشي دا یو خبره ما وړاندې وکړه چې څنګه دا اذان مکروه دی په مسجد کې مکروه تنزیهي دی علما د دې لپاره وجوهات لیکلي دي په اذان کې به موږ اواز اوچت استعمالو اوچت اواز سره به اذان کو او ټهراو سره به کو پارام پارام کچری یو سړی دغه شانتی نو په جمعات کې اذان سره په اوچت اواز باندې اوچت اواز په اذان کې په جمعات کې ممنوع دی اوچت اواز په جمعات کې ممنوع دی په اوچت تلاوت د قران کریم کې ادا هم په اذان کې په جمعات کې ممنوع دی دا اضافي خبره خلا پرېدا چې په اوچت تلاوت په قران په جمعات کې په اوچت اواز سره نو دا په جمعات کې ممنوع دی نو په دې وجه باندې په دې اذان کې اوچتواله دی اواز نو ځکه علماء لیکلي دي چې دا مکروه تنزیهي دی ها که یو زمونږ یو عذر وي نو دا مجبوري ده په اذان کې مونږ په حي علی الصلاه کې خی طرف ته مخ اړو د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې با دا لوسپیکر سیستم خو نو نو مؤذن با حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مؤذن با هغه د پاره داسې انداز کې هغه جوړ شوی او کوټنۍ داسې انداز کې جوړ شوی و چې برنه خالی و نو کله په حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د نور الفاظ کول نو روح په قبله ته دا ټول بدن به مکمل قبله طرف ته حي علی الصلاه به چې ورسېدو نو دا نور بدن به قبله طرف ته وو خو مخ به خی طرف ته واړو چې د خلکو د خی طرف خلکو ته پته ولګيږي आवाज ورورسيږي چې ګوره اذان کیږي او به حي علی الفلاح چې کله سٹارټ شو نو به د ګس طرف ته چې کم د مخ واړو نو په اذان کې خی طرف ته مخ اړول حي علی الصلاه کې ګس طرف ته مخ اړول په حي علی الفلاح کې دا هم سنت مؤکده دي او په اقامت کې دا بعض علماء لیکلي دي چې بعض علماء لیکلي دي چې په اقامت کې به هم خی طرف ته ګس طرف ته مخ اړي خو بعض علماء ډیرو علماء په دې رد کړي دي په اقامت کې خی طرف ته ګس طرف ته مخ اړول نشته اقامت کې بستا روح ټول قبله طرف ته د اذان جواب ورکول دا بعض علماء لیکلي دي مستحب دي او دا په دې باندې د علماء اتفاق دی د اذان جواب ورکول به مرسته په دې خبره پویم څنګه به ورکو په دې پویم بعض علماء لیکلي دي چې نه واجب دی د اذان جواب ورکول دا واجب دی خو اتفاق د علماء په دې دی چې مستحب دی اذان ورکول د اذان جواب ورکول دا مستحب دی هارون الرشید یو خزوا علامه ابن زبیده هغه چا خوب کې وریدا هغه د دین ډیر غټ خدمات کړې دي د دین دومره خدمات هغه کړې د انسان همدردی به انتها خدمات کړې دي په عربستان کې یو نهر چلیدل دی
د هغه نام پې لیکته نهر اردن ورته وایي خو په 4 ملکونو په عربستان کې د دې اوبو ډېر سخت کمی دی نو پر 4 ملکونو باندې د دریاب نه د نهر راتاو کړی دی اوبه پې چلولې دي د هغه وخت انجینرانو دې ته وویل چې دا خو ډېره بې انتها غټه خرچه غواړي هغه ورته وویل چې څومره خرچه راځي زه پې کوم علماو لیکلی چې ده ولس خپل مهر او هر څه خرڅ کړي دي خو دا نهر یې ایستلی دی نور د دین ته هم ډېر غټ خدمات نقلي د چا خوب کې ولیده دا چې کله وفات شو چا خوب کې ولیده وای الله د سره څه معامله وکړه وای الله وبخلم نو د خلکو دا سوچو چې د دین کارونه ډېر غټ خدمات کړي دي الله په دې بخلي وای الله څنګه وبخلي وی یو پیره اذان کېدو اذان او زره پاسې د التحیاتو په شکل باندې کېنستم او په سر مې لوپټه راواچوله او د اذان جواب مې ورکو وی الله رب العزت راته وی چې دا عمل د خالص زما دپاره کړی او دا نهر دی چې کوم ایستلی په دې خو تا خپل نام لیکلی دی دا خو ستا په نام چلیږي دا خو زما دپاره نه دی کړی وی الله راته وویل چې په دې مې وبخلې دا بعضې مونږ ته تاسو ته معمولي غونته کې عمل ښکاري خو دا معمولي غونته کې عمل دا ګوره د جنت د تک وسیله ده انسان دپاره الله پې راضي کېږي ګوره نو د اذان جواب ورکول د علماو اتفاق سره مستحب دی علماو ذکر کړی دي چې الله اکبر الله اکبر نو دې سره به څنګه جواب مونږ ورکو چې مؤذن کله الله اکبر ووایي نو ته به مو سره په زړه کې الله اکبر ووایي چې کله مؤذن اشهد ان لا اله الا الله ووایي نو ته به هم په زړه کې اشهد ان لا اله الا الله ووایي چې کله مؤذن اشهد ان محمد رسول الله ووایي نو ته هم په زړه کې اشهد ان محمد رسول الله ووایي چې کله مؤذن حي على الصلاه ووایي نو ته به هم حي على الصلاه ووایي لا حول ولا قوه الا بالله دغه ته بل یو جواب هم کوم ډېر ښایسته دی بیا مؤذن حي على الفلاح ووایي نو ته به هم حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم بیا مؤذن چې الله اکبر ووایي نو ته به هم الله اکبر زده کې ووایي او بیا چې مؤذن لا اله الا الله ووایي نو ته به هم لا اله الا الله ووایي دا یو جواب شو د سحر په بانک کې مؤذن چې الصلاة خیر من النوم ووایي نو ته به هم دا الصلاة خیر من النوم لفظ نه وي صدقت و بررت تا رښتیا ووې او ستا په دې الفاظو کې ستا دپاره کامیابي ده ما یو کتاب کتو هغې ډېر ښایسته جواب لیکلی کله چې مؤذن ووایي الله اکبر نو ته به هم الله اکبر ووایې خو دا لفظ به ورسره شامل کې جل جلاله الله اکبر ته به زړه کې دا الفاظ وي الله اکبر جل جلاله لفظ به شامل کړي چې مؤذن 2 پیرې وایي که 4 پیرې ته به ورسره دا الفاظ وایي بیا چې مؤذن اشهد ان لا اله الا الله ووایي نو ته به زړه کې اشهد ان لا اله الا الله ووایي بیا چې مؤذن اشهد ان محمد رسول الله ووایي نو ته به زړه کې اشهد ان محمد رسول الله
یو لفظ به شامل کې صلی الله علیه و آله وسلم. اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا چې مؤذن حي على الصلاة وي نو تبا حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله وي. مؤذن چې حي على الفلاح وي نو تبا حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. علي العظيم لفظ به حي على الفلاح کې مس شامل کې نو دقه الفاظ دي. د سحر په بانک کې الصلاة خير من النوم چې مؤذن وي نو تبا صدقت وبررت ما شاء الله لفظ به کې شامل کې ما شاء الله. صدقت وبررت ما شاء الله. او بیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر جل جلاله لا اله الا الله. دا ورسته د دې دام په جواب کې راځي دعا ده او موږ تاسو زده کوو. لوی دعا ده په عامو کتابونو کې ذکر ده. نور د اقامت هم دغه جواب ده خو یو لفظ پکې شامل دی اضافي دی. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة چې کله مؤذن ووي نو تب وسا دا لفظ شامل کې اقامها الله وادامها. اقامها الله وادامها نورم جواب هم اقا جواب دی دقه صدقه دی اقامها الله وادامها. نو مونږ تاسو دا ازدکو او دا یو ټیم نشته او دا یو خبره ذهن کې یاد وساتئ. علماء ذکر کړی دي چې کله اذان شروع کېږي ته په دې پوهېږي چې اذان شروع شي نو تبا او دست او استنجا ته لیټرین ته نه داخلېږي بار به چې کله اذان ختم شي نو د هغې نه پس به بیا که ته اودس ته کښېنې که لیټرین ته ځې او که استنجا ته ځې د هغې نه پس به کښېنې ځکه دا د اذان ادبیت دی. زه دا معاشره کې ډېر وینم اذان شروع خلک لیټرین ته رواني دا ممنوع دی. ګوره یو سړی لیټرین کې ناست دی او په دې باندې اذان سٹارټ شي نو علماء ذکر کړی دی چې د خپل حاجت پوره کړي او کله د لیټرین نه رابار شي نو دی به د هغې نه پس د دې اذان جواب ورکړي. که وخت ډېر تیر شوی او اذان جواب دی بیا نه ورکوي او که وخت پکې لږ تیر شوی نو د اذان جواب به بیا ورکړي. نو د ده نه خو الفاظ ډېر تللی دي. اذان ختم شوی دی نو چې اذان ختم شوی دی نو د دې جواب د اذان دا دی چې د شروع نه به خپل سوچ والی او په هغه انتها به ودرئ. دا د اذان جواب شي. انشاءالله څه خبرې پکې لږې پاتې دي مسایل لې ملګري خو وایي چې بس دی خو ما وایي چې دا مسایل پکې تاسو ته زده شي. هغه ورځ مې یو ملګري ته ډېره خبره کوله قرآن رانه وایي ما ورته وویل ما ته نفلونه وفلونه ډېر مه کوه ما آیات مبارکه چې څومره سبق دی زه در کوم دا زده کوه. نو هغه هم حیران شو چې خدای دا مناسب را باندې نفلونه بندوي. ما ته چې د آیات یو آیات مبارکه زده کړې نو د احادیث مبارکه دی الله تعالی د سل رکعاتو د نفلو ثواب درکوي او ته چې یو مونځ ډېر اوچت عبادت دی خو الله رب العزت انسان ته په زلک را باندې ډېر غټ ثوابونه ورکوي. او تاسو چې د یو علم باب زده کوئ نو د زر رکعاتو د نفلو ثواب تاسو له الله درکوي. نو تاسو په دې څلورو جمعو کې ګورئ ما 3 بابونه بیان کړل. نو کله چا پکې سجده شوي الله به ولا
د 1000 رکعاتو د 3000 رکعاتو د نفل ثواب ورکړي او زما خدا ګمان دی که سجدم نه امید دی ان شاء الله هغه 1500 خو چرته تللی نه دي نو زما د مقصد خلاصه دی چې موږ تاسو زده کړه وکړو د دې پیغمبر نه زده کړه وکړو زه خپل باندې مخکې ګورم ورنور مې خالص مقاصد نشتا دا مې مقصد دی چې زده کړه وکړو چې زموږ په علم کې سراش نو الله دې ما تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین